نن زموږ درس ته ټول زمینو کې مکرو یعنی د ریکارډینګ دپاره استعمالیږي. مکرو کې یعنې موږ ریکارډ کولی شو، د یو شي ریکارډینګ کولی شو. مکرو ریکارډینګ، مکرو سیکیورټي، ویژوال بیسک، مایکروسافټ سکرپټ ایډیټر. مکرو کې به انشاءالله څه نه څه ویژوال بیسک هم تشریح کوو، یعنې پروجیکټ به پکې جوړو. لومړی دا ریکارډینګ مکرو کلیک کوو. دلته یو شرکټ کی ورکوو د کیبورډ له لارې. پر ایگزامپل کنټرول شته پلس یو حرف ورکوو. پر ایگزامپل کنټرول ایم ورکړو. اوکې، دلته معلومات لیکو، څومره معلومات لیکو. یعنې وروسته سټاپ. اوس کوم ټیم دا مو ختم کو، دا ختمي او کوم ټیم غواړو کنټرول ایم پریس کوو، ډایرکټ معلومات واپس راځي. یا بل شرکټ کی ورکوو، ریکارډینګ مکرو کنټرول ایل مو ورکړو، ایل. اوکې، معلومات ولیکئ، څومره معلومات لیکل غواړئ، یعنې د دې ریکارډینګ کوو. دې نه وروسته دا سټاپ کوو. کله دا ختم کو کنټرول ایل پریس کوو، ډایرکټ هغه معلومات راځي. اوکې، همداسې شرکټ کی نه بغیر تاسو یو نوم هم ورکولی شئ. شرکټ کی نه ورکوئ، مکرونیم کې یو نوم ورکوئ. فار ایگزامپل نوم ورکړو ریکارډ. اوکې، معلومات ولیکئ، څومره معلومات لیکئ، نو وروسته سټاپ. کله دا معلومات کتل غواړئ، مکرو ته به لوړ شو. په دې کې مکرو کلیک کوو. کومه مکرو تاسو رن کول غواړئ، نه خلاصول غواړئ، مکرو 1 2 3 کومه غواړئ. پر ایگزامپل ریکارډ والا غواړم رن، هغه خلاصېږي. په مکرو کې رن لاره موږ یو شی اوپن کولی شو، کینسل سره ختمیږي. سټیپ ان پرمیشن سره معلومات ته ښیي چې دا ویژوال بیسک پروګرام کې کوم طریقې سره جوړه شوې ده مکرو. او ایډیټ لارې تغیرات تاسو مکرو کې راوستی شئ ویژوال بیسک پروګرام کې. کریټ سره ویژوال بیسک مکرو جوړولی شو. دا به زه ویژوال بیسک کې لږ څه وروسته ته تشریح کړم. او ډیلیټ سره کومه مکرو تاسو جوړې کړي وي، کومه ختمول غواړئ، دلته سلیکټ کړئ ډیلیټ، یس هغه ختمیږي. اپشن سره تاسو کوم شرکټ کی دلته ورکړی وي، هغه شرکټ کی چینج کولی شو. مکرو کوم ځای کې آل ورک اوپن ورک بک کې جوړوئ، نیو ورک بک کې جوړوئ، اکا د بک 1 کې جوړوئ، کوم ځای کې تاسو غواړئ ځای ورته انتخابولی شئ. اوکې، اپشن زه غواړم مکرو 1 والا شرکټ کی چینج کړم. مکرو 1 مه کلیک کوو، اپشن کنټرول ایم دې شرکټ کی ته ورکړو، کنټرول کې. اوکې، کینسل د دې شرکټ کی کنټرول کې سره چینج شو. کله کنټرول کې پریس کوو، ډایرکټ هغه راځي. سیکیورټي د دې پوسته کولی شو چې کیدای شي زموږ مکرو په اعلی درمیان مناسبه درجه وایرس ولري، ځکه ځینې مکرو کله نه کله د وایرس لاندې راشي او د هغې لپاره ورته منابع ورته په نښه کولی شي چې موږ پرې اعتماد وي. یعنې مکرو کې چېرته وایرس ولري، هغې دپاره های لیول، میډیم لیول، لو لیول انتخابولی شو. مایکروسافټ ویژوال بیسک ایډیټر. بیسک تاسو پیژنئ چې یو غټ پروګرام دی، پروګرامینګ کې استعمالیږي، لینګویج کې استعمالیږي. یو لینګویج ته زه غواړم څه نه څه پروجیکټ په دې تاسو ته تشریح کړم. او ما آلریډي په ورډ ویمینو کې ویژوال بیسک څه نه څه تشریح کړې ده. زه غواړم تاسو ته یو پروجیکټ جوړ کړم. او که تاسو غواړئ چې په دې ویژوال بیسک کې ایکسل پروګرام 3 منثs پروجیکټ کورس وکړئ، د اکمي انسټیټیوټ عمومي ډاکټر استاد محمد صادق سره په تماس کې شئ. د پروجیکټ جوړولو دپاره به څه کوو، لومړی مایکروسافټ ویژوال بیسک کلیک کوو. دلته ورته د پروجیکټ کوډ ورکوو.
شی بدلته پروجیکټ اګلان ماشاءالله بعد از پلان اول دفعه اوکې دا پروجیکټ کوډ تیار شو یعنی د دې مطلب دا د تاسو یو پروجیکټ نیولې او پروژه مې نیولې ده $25,000 تاسو یو پروجیکټ نیولې ده هغه ته تاسو حساب کوئ چې په دې باندې به موږ نه څومره ډالر مصرف شي او څومره به موږ ته پاتې شي دلته ما 2000 پروجیکټ باندې خرچه راوستل یعنی پروجیکټ مطلب دا تاسو سمیټ ورته حساب کړل سریام ورته حساب کړئ نو مکمل سامان خښته ورته حساب کړه $2000 پې نه رسي پې کې لبر دپاره ما دومره پیسې ورکړې کنسټرکشن انجینیر دومره شوې او سپروایزر دومره شوې او وهیکل دپاره دومره شوې په دې پروژه باندې به ټوټل $100 مصرف شي او څومره به موږ سره پاتې شي ران کوو ران اوکې دلته راځي دروازه بند کا $1440 به لابر باندې راځي 180 روپۍ به کنسټرکشن انجینیر شي $960 به سپروایزر انجینیر شي او 1580 به د وهیکل شي $1080 $1080 به په دې باندې مصرف شي دا 2000 ته موږ ورجمع کړو نو موږ پروژه باندې به څومره ډالر مصرف وشي څو ورجمع کو 1080 چې ورجمع کو زموږ پروژه نه به راشي $9080 په دې پروژه باندې ولګي یعنی بقیا به موږ ته چې کوم پاتې شي او موږ ته په جوب کې پاتې شي او به زموږ ګټه شي په دې کې موږ مختلف پروجیکټ حل کولی شو که غواړئ یعنی 3 months کمپلیټ کورس په پروجیکټ کې وکړئ دلته د نوموړي انسټیټیوټ عمومي ډایرکټر استاد محمد صدیق سره تاسو په تماس کې شئ او یا غواړئ په دې ویژوال بیسک کې ډېر زیات کار ده یا غواړئ
وی میسیجونه ورکوي یو شي میسیج راوړی مختلف شیان پکې موجود دي. فار ایگزامپل زه ویژوال بیسک کلیک کوم یوزر پر هم کلیک کوم یو کمانډ راخلم نوم ورته بدلول غواړئ دلته نوم ورکړئ. فار ایگزامپل نوم ورکړو کلیک ډبل کلیک کوډ دپاره دلته ورته کوډ ورکړئ ا برابر ده input box enter a value. اوکې د پلس دپاره یو کوډ وکړو دا رن کوو رن انټر ا ولیو 90 انټر بی پلس 88 پلس 77 پلس 77 پلس 66 اپ پلس 90 اوکې ټوټل به ډایرکټ راځي. نو په دې کې موږ مختلف کوډونه کولی شئ یا تاسې ویژوال بیسک دپاره چا دپاره یو میسیج ورکوئ. فار ایگزامپل اکثره تاسو لیدلي وي کله چې موږ یو ریکارډ ډیلیټ کوو هغه کې موږ ته راځي آر یو شیور ټو وانټ ټو ډیلیټ د ریکارډ یا غواړو میسیج ورکړو میسیج هم ورکولی شو. میسیج به څنګه ورکوو واپس ویژوال بیسک ته ځو ویژوال بیسک کې ډیټر یو کمانډ بټن به بل راواخلو ډبل کلیک نوم ورته بدلول غواړئ نه بدلول غواړئ تاسو خوښه ډیم I as strange I बराबर है ms g box are you vbs no एप I बराबर VBS then G box cos okay save run save کار run کله دې باندې کلیک کوو موږ ته میسیج راځي are you sure کله یس کوو ریکارډ ډیلیټډ are you sure نو کله نو کوو ریکارډ not deleted یعنې تاسو ویژوال بیسک کې لیدلي وي کله یو ډیلیټ یو شی ډیلیټ کوئ میسیج درته راځي چایا تاسو دا ډیلیټ کول غواړئ او که یس کې میسیج راځي ریکارډ ډیلیټډ او که نو کې میسیج راځي ریکارډ not deleted په دې کې ډېر